د قربانی او څو مسائل بیانو. قربانی رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث کې زیات فضائل دا غیر اغلی. یو حدیث کې بیان فرمای ما عمل آدمی من عمل يوم النهر احب الى الله من احراق الدم انه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيب بها نفسه. رسول الله بیان فرمای د اختر پر ورځ باندې یعنی په لسم ذل حجه یو لسم او دولسم ذل حجه باندې الله رب العزت یو عمل مخوخ نه د بغیر د وینې تیولونه ان د قربانی ساروي حلالولونه علاوه الله ته بل یو عمل نه دی خوخ به دا ورته ډیر خوخ دی. و د قیامت پر ورځ باندې با دا ساروي راشي خپل خکرانو سره خپل نوکانو سره خپل وختو سره بدار راشي او زمکه ته د دې ساروي وینه لانی ترې د الله رب العزت په بارګاه کې ستاده پر اجر لیکل شوی. ته قربانی کې لازمه کې ته د دې ساروي وینه نه لتلې دا غینه مخ کې ستاده پر الله رب العزت د دې اجرونه لیکلي. نفطيبوا بها نفسا په خوشحالي سره دا قربانیو کا په خوشحالي سره دا عمل تو کا د قربانی فضیلت. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای مسلم شریف او مشکات شریف کې حدیث دی اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. کله چې تاسو باندې را داخل شي د ذل حجې لومبۍ عشره یعنی یو سورج بعد به شروع کیږي تقریبا زیارت یا جمعې نه به شروع شي نو چې کله دا عشره تاسو باندې را داخل شو تاسو کې د چا اراده چې زب قربانی کوم نو هغه خپل نوکان خپل وختان چې کم دي دا مکټ کوي. خپل وخته د چا چې اراده ده چې زب قربانی کوم نو دا خپل وختو خپل نوکان مکټ کوي. علماء کرام دا مستحب عمل دی کچاو کو بهتره د پدې باندې الله رب عزت ول اجر ورکي ثواب ول ورکي او کچا د غفلت د وجه نه پات شنو قرباني کې هیڅ فرق ناراضي البته د دې ثواب نو د دین کېانو نه دی محروم شو کم چې چا پریخ داغه ته کم پدې باندې ملاويږي. دین علاوه قرباني په چا باندې واجب ده؟ قرباني په هر عاقل بالغ او مقیم او آزاد مسلمان باندې نارینه زنانه باندې واجب ده. چاغه سی صاحب نصاب څه دوی چاغه سره 7.5 تولې سونه 7.5 تولې سونه د سره موجود وي یا 52 تولې چاندي د سره یا د 52 تولې چاندي قیمت د سره یا د ضرورت اصلیه نه دومره مال د سره په د باندې قرباني واجب ده. دې کې حولان حول نشته ښه زکات مسله کې مونږ ویلو چې یاره پاغي باندې کال تیر شي نو بیا به د دې زکات او کې پدې کې دانه شک په اول ورځ باندې تمالدار شي یعنی په لسم ذل حج ته قرباني کې په دې یو لسم ذل حج او دولسم ذل حج ما نور پر وتونه مخ نو ته قرباني کې. بل دا قرباني چې کوم دا خاص د الله رضا ده لپاره پکاري. زکا قرآن کې الله رب العزت خپل محبوب ته بیان فرمایي چې تو وایا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي چې زما قرباني زما مون زما قرباني او زما جون زما مرګ چې کوم دی دا الله د پاره دی. بل ځکه الله رب العزت بیان فرمایي لن ينال الله نرسي الله پاک ته لحومها غوخي د دې سارو ولا دماؤها وند ویني د دې سارو ولكن يناله التقوى منكم چرسي الله رب العزت تاسو تقوا رسي. نو دانا چې ته ساروي دغه کې جرب غټ ساروي والا چې خلک کوی دا مالدار د علاقې کې د ساروي نه غټ ساروي نو پیسې هم دلاړي غر کې تباہ شو دغه اجر هم ته نه ملاويږي. قیامت پر ورځ باندې بدرته وي چې دا د چا د پاره کړي هغه نه د اجر له او قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت نه علاوه بل څوک د اجر ورکول والا نوي. دین علاوه قرضدار باندې د قرباني مسله یو کس قرضدار دی یو خو زمونږ بازار کې مرګري قرضدار یو ګره دې مسله باندې ځان پوي کې شل لک روپۍ قرضدار په ما قرباني نشته ته چې 50 لکم قرضدار پتا 50 لکم قرضدار پتا قرباني شته ولی ستا په دکان کې د 1 کروڑ روپو مال له ک 50 لک پکې قرضدار شنو 50 لک خو در سره شته کنه مسله باندې پوي نشوي
ته بدانه چې بس ما د وګړي مال پاتې د 50 لک هغه پاتې زه قرباني نه کوم زه قرضدار یم کته قرضدار خو تاسو سره خو تجارت مال خو در سره شته دی کنه ځان له بدا باندې نه ګوري چې به زه قرباني نه کوم اوس یو کس داسې دی چې هغه سره 1.5 لک روپۍ یا 1,15,000 روپۍ د سره دي او د 1 لک روپۍ قرضدار دی و د قرض ورکی قرباني دي نه کوي بهتره خبره ده یعنی قرضدار لا قرض ورکول بهتر دي د قرباني نه خو هغه اعلی چې مثال تاسو صرف دومره پیسې وي چې بس دا 1.5 لک روپۍ در سره دي نور نشه دي نه 1 لک ته د غلا ورکی به صاحب نصاب خو ته نشو به ته باندې قرباني نشته ورسېږي او که یو کس قرباني وکړي الله رب العزت دله په اجر ورکوي دین علاوه یو انسان سره ډېر زیات پیسې دي ډېر زیات مال دی ورسره خو الله وی قرباني مکه وخه بس قرباني ما ته قبول نه ده ولی دا ټول مال د حرام دی قرباني مکه وخه تاسو د کروڑونه ولې نه ستا ټول مال د حرام دی قرباني مکه پتا قرباني اړ واجب ده نه چې ستا مال د حرام دی ټول مال د حرام دی یا د سود کې ټول مال راغون کړي یا د غلا کړي یا د قبضه چولې د چا مال باندې ستا پکې 1 روپۍ نشته یعنی ته د مالدار کېږي د حرام مال باندې نو تا باندې قرباني واجب نه ده خدای ته ملکیت نه ثابتېږي چې ملکیت ستا د پاره نه ده ثابت ستا پیسې نه دي نو قرباني پتا باندې څنګه رااله مسله باندې پوه شو بل مسله پکور کې سلور پنځورونه دي دی باندې قرباني مسله دا نه وای چې بس زما پلار بسو کې بس حجي سب قربانو کې بس زمونږ ټول نه دا پوره نه دا سن ده که تاسو ځان لټول ډونه مالدار او تاسو بخپل قرباني که ځان له ساروي راولي کني یو ساروي راولي خپل حصے پکې کوي هغه ستاد پلار قرباني چې کومه دا هغه ستاد لپاره نه کافي کیږي د پلار قرباني چې کومه دا هغه د بچی لپاره نه کافي کیږي بعض اوقات زمونږ د نوجوانان دومره ګرمه کې راشي مړ زما پلار قرباني نه کوي نو زه څنګه وکم قرباني په چاجي سب قرباني نه کړي زینه کوم بس یې راځي سب له قرباني کوم اجي سب مالدار نه ته مالدار یې دا کاروبار ستاد پلار خو نه دی مثال یو والد تکلش مهنت کو پیسې وګټلې دا پیسې د دې د پلار نه دي چې پلار پکې سکار مار نشته د ګټلې دي اول به د خپل قرباني کوي به د پلار لو کی کړه ورسې مسله باندې چې د خپل قرباني نه کړو دی ز پلار لکوم نو د پدې باندې ګناګار دی ښا ناول د خپل قربانو کې به ول الله مال ورکړي پلار لم دیو کې مور لم دیو کې د یو حصہ پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لو کې خوش په خبره نن علاوه کم صاحب باندې قرباني جایز ده او په کوم باندې نه ده دا خو ښکارا خبره ده چې اوخه او واغوي او دې باندې قیاس کوي میخه سنډا او دین علاوه ګډ او چيلي د دې مؤنث مذکر دی باندې قرباني خدای یو خاص عمرونه دي د دې ښا دې مسله باندې لګزان وضاحت سره پويږي اوخ چې د 15 کالو برابر شي او شپږم کې داخل شي واغې باندې قرباني دا جایز ده قرباني دا غي صحیح ده او پات دا نور سروي شو دا غواغوي میخه سنډا نو دا چې د 2 کالو شي نو که غاخونه د دې راختلی او کني نو قرباني په دې باندې صحیح ده خو مسله یاد کړئ نن سبا یو انسان سره خپل کور کې دی بس وی کته چې 2 کال د دې پوره شو او دریم کال کې دا داخل شوی دی بیا خو صحیح ده خو موږ د څه اورېدلې دي چې یاره دا منډو کې بس وای قسمونه درته خوري چې بس دا 2 کال پوره شوی دی غاخونه نه دی راغلي نو بهتره خبره ده چې غاخونه راختلی نو به قرباني وکي دغه غاخونه وزل منډي تلاړم ګورم نو دسه نوجوانان لکان دغه ته بیپاری ورته غوي ورته خو دا وګره غاخونه دي ا د پيو غاخونه او کړ 5 دانته وي شګور دی 15 غاخونه وي غاخونه اشترا روانه کنه داس نه ده کنه ځان پوي کوي په دې باندې غاخونه خدایي وی هغه خو چې د کالم شي دغه غاخونه یي خو کم غاخونه چې مقصدی دي د عمر دي ناغه د مخه ته 2 غټ غاخونه لاندې خد سارو بره غاخونه نه لاندې غاخونه 2 د څه پکې ښکاری نو بیا پاغه باندې قرباني چې کوم نه بهتره خبره ده چې غاخونه یې راغ شک شبهه پدې کې ختم شي ورنه که چاکور کې ساتلې او 2 کال پوره شي پاغه باندې قرباني صحیح ده اوس ایبونه په کم ساروي باندې قرباني نه کیږي هغه اوسو بیانو خکران د بیخ نمات شوی دیو ساروي خکران بیخ نمات دغه اثر د دماغ ته رسیدلې په دې باندې قرباني ها برنه خول هغه بر د ټوپۍ غونتی هغه ته نوتی
یا دا خکر ما کټکړی خو دماغ ته د دې هغه اثر نه تل دې باندې قرباني یا پیدایشي د سره خکر نه بیم په قرباني صحیح ده خبره نشته مسله باندې پوه شي پیدایشي خکر نشته بیا په قرباني صحیح ده خو کدا مات شو د دې اثر دماغ ته تل نه په دې باندې قرباني صحیح نه ده غوګونه پیدایشي مکمل نو غوګونه پیدایشي مکمل نو یا دا احتیاطاً خبره دادا چې درې مهیسه داغه کټ شوی ونه په دې باندې بیا قرباني نکي غوګونه پیدایشي نو خکرانو مسله ځان له ودا ځان لدا غوګونه پیدایشي نو یا درې مهیسه احتیاطاً دا کټ شوی و نو په دې باندې قرباني نکيږي یو سروي داغه غاخونه ټول نشه یا اکثر غاخونه نشه خوراک نشي کوله په دې باندې قرباني نکيږي یو سروي د سې غاخونه نشه خو تکړه دي پوه په خبره خوراک کین نو به قرباني کیږي څه خبره نشته احتیاطاً درېما حصہ د لکی کټ شوی پاغه باندې قرباني نه کیږي یو سروي دی اوس مثال غوامي خشو داغه د تیونه غلانځي چکم دي کدا دو خرابي یا دو کټ شوی دو اوت شوی په دې باندې قرباني نه کیږي چيلې ګډ شو په دې کې یو غلانځي خراب شوی اوت شوی په دې باندې قرباني نه کیږي جب کټ شوی او خوراک نشي کوله په دې باندې قرباني نه کیږي ډېر زیات کمزوري یعنی قرباني زیات په خپل نشیتله او بسړو کی راوتی کمزور پاغه باندې قرباني نه کیږي سخت بیماری او قرباني زیات نشیتله په زور پاسه او نه پاسه په دې باندې قرباني صحیح نه ده بل د خنثا مشکل د اجلاس ساروي قرباني چې کم ده هغه جایز نه ده هغه قرب حلال شنه هغه غوخه به خوراک چې کم ده هغه جایز ده پرسه دین علاوه نور ډیر زیات مسائل د قرباني متعلق ان شاء الله آینده جمعه به هغه وایو